माशाअल्लाह तासो प्रोग्राम के नास्ते और मुख्तलिफ मराहिल तासो मुख्तलिफ शो अल्लाह तासो नूर तजज़े नसीब की दरारे दीनी और ईमानी मेरे बदले दे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तासो दुनिया और आखिरत की पूरा अजर नसीब की और इंशाअल्लाह इधर तकरीब करो के अहम मजलिस आखिरी मजलिस इफ्तितामी मजलिस में इंशाअल्लाह उस्ताद मुहतरम हजरत मुफ्ती से मैं इंशाअल्लाह तासो तफसीली खिताब की तासो रहनुमाई फरमाई जामे हवाले सरा रुबाव हवाले सरा इंशाअल्लाह वगैरह नमाज के तासो खिदमत की आज़ाद ने हजरत मुफ्ती से फिक्र बयान ख़त्म की या दुआ की अगर दुआ मकबूल दे पर ढेर होया दे खुशकिस्मत खबर में नंबर लोई वाजबे के मन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पल हजार ज़रूरियात हम वक्ती को अल्लाह रब्बुल दुआ नमाज में इंशाअल्लाह अज़ान की अज़ान नमाज मतलब उसको मुस्लिमीन उस दाखिल में इंशाअल्लाह अगर नमाज को सबूरा बिल मगर लगी अवता जिससे हाजिर हुई रोटे बस में इंशाअल्लाह रोटे ने मारा तासो दरखास्त आती है जब हम बदला के तासो बाहर लाट से अल्लाह दाए वाली को नमाज सर जी का बिल्डिंग में देगा बेसमेंट की लाने तरतीब से भी या का बेसमेंट पूरे जी बरा हो गया भी और टोल में मारा है इंशाअल्लाह से बना मकसद जिससे हाजिर हुई इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल होए और ये ना बस ये बताओ से इजाजत हुई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तासो बदरतो बने नासी बने और दो बने दुनिया और आखिरत की नेमत दिदर की ज़ौस उस्ताद मुहतरम निजामे मुहतमिम हज़रत मौलाना मुफ्ती रहमान साहब वगैरह और जगैराशी वदेना हम मौका तासो या खुशी खिताब फरमाई जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती रहमान साहब سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد ولا حل بك بعدك سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد ولا أثمك بعدك سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من الأزل إلى الأبد على ما تعلق به علم الله عز وجل أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم فلذلك تكون من بنو لطالب المعلوم سرپرستان لجامع عثمانية اساتذہ کرام اور لجامع عثمانية لمجلس الشورى مخلصين ومرغوب ټول دړو مې دستا سوزونو شکریہ ادا کوم چې تاسو د درنۍ په موسم کې
خپل مصروفیات او تقاضې یې یو طرف ته کړلې او ډېر په مینې او محبت سره سفر هم وکړو د لرو علاقو نه د خپل د بچو په غم کې فکرمند او په درد سره ککړ د جان عثمانیې چارې والے ته راغلل. الله دې ستاسو په دنیا او آخرت کې زده کړي. ستاسو د دې یو ورځې په راتلو سره هم د پوره کال په حوصله ملوي. زما دې ملګرو ته په دې سره حوصله ملوي. زما د اساتذه کرام چې کوم تولو کوم محنت کوي د دې جذبې په دې سره نورې ښه کېږي. ځکه ستاسو دا راتلل یوازې راتلل نه دي بلکې دا د اساتذو ته د تعلیم او تربیت په حوالې سره خپل رفاقت او خپل ملګرتیا یو مظاهره کوي. کوشش زموږ دی چې دا ټایم نور نه نور مختصر کړی شي. تیر شوي کلونو کې به زموږ مصروفیات د یو سرپرستان لږ ډېر وو چې هغې کې زموږ کوم مېلمنو ته تکلیفونه وي، زموږ انتظامیې ته کوم تکلیفونه وي، وخت ډېر زیات متاثره کېږي، پنځه ګنټې شپږ ګنټې نو دا زموږ لپاره یو لویه لګیا وه. څه ډېرې کار کوي. کوشش د ملګرو دا وه چې دا دوره بیا لږه مختصر شي. ویل تاسو ته خیال دی پوره 9 بجې دا پروګرام شروع شوی دی. کوشش زموږ دا دی چې 12:30 بجې باندې دا پروګرام دعا ته کېنو او دعا وکړو. چونکې د دې محفل د مجلس یو خوا پیغام چې تاسو ته زموږ د طلباو په فکر باندې تاسو واورئ. یوازې تاسو ته نه بلکې موږ ټولو ته یو پیغام چې د موجوده فتنو کوم سیلاب په معاشره باندې راغلی دی او په کوم شکلونو کې دا فتنې دي، دا سیلاب د استثراقۍ او د معاشره کې په کوم یلغار باندې دی، د دې تعارف وکړلی شي، د دې د تدارک او د دې د سرطباب لپاره لارو باندې سوچ او فکر وکړلی شي. دا یو پیغام الحمدلله تاسو ته زموږ د طلباو یو پیغام درکړو کوشش وکړو. زموږ کوشش دا دی چې زموږ دا بچي دا په یو علاقايي تعصب کې یا په فرقه وارانه تعصباتو کې گیر نشي. چې دا بچي د امت د توړ په ځای باندې د امت د جوړ ځای د مخلوق د لرې کولو په ځای باندې خالق سره د مخلوق د نږدې کولو ذریعه وګرځي. دې زمانه د اساتذه کرام د رفقای کرام ډېر ګران د دې شوي ورځې یوم تشکر پاکستان سکول اینڈ کالج دا پروګرام کړی و. ماشاءالله ډېر ښه پروګرام و. باید یې ملګرو یو خاکه کوس کړی و. خاکه عموما د نشان لپاره دې طبیعتونو باندې کوم بوج دا دې ختم شي او خوشحالېږي راشي. خو ماشاءالله دا بچو خاکه چې ما ولیدله زه ډېر زیات خوشحاله شوم. خاکه دا وه چې چونکې هغه د پاکستان ملک سره د هغې مسلې یو تعلق و چې
دا پاکستان د آزادۍ نه په وخت کې تر ننه پورې موږ د کوم حالاتو نه تېر شو په کوم حالاتو کې یو او څه کول پکار دي چې سوسایټۍ لپاره د یو سوچ د تعلیم جوړول ځکه دا بچی چې واخلي دا د مستقبل د دې ملک مهمان دی د دې محافظ دی او دا د کم وکړه کېدای شي موږ به مړي خو دا بچي به انشاءالله صرف ستا د دې ملک نه پوره امت مسلمه قیادت سنبھالي په کوم درد سره دا بچي تربیت کېږي انشاءالله د دې تربیت په امت باندې ډېر لرې پورې موږ امیدونه او توقعات ساتو د دې بچو خواږه یو اسمبلي جوړه کړې وه د ځان نه او مې د ملک هر پارټي د نماینده ته تقریر کوو زما څه وکړل زما وکړل هر یو پارټي دا نه کوي بیا هغې کې یو سپیکر و هغې کې بیا یو ممبر داسې راپاڅي چې هغه د ملک د هرې پارټۍ د هغه سرګردیانو مؤاخذه کوي چې ستا د دې دومره اقداماتو باندې سوسایټۍ او معاشرې ته د ملک ترقۍ ته څه میلاو شول خو بهرحال یو ډېر دلچسپ هغه موضوع دې بچو اختیار کړې وه چې ما وکتل څو خوشحاله به نه شم زما مې دا بچی نن دلته ما د ده د همنصابي سرګردو تربیت کما کولی نو د ده مناظره وکړې شوه د حیات او د ممات په موضوع باندې دې مناظره وکړې شوه د درېیمې خیرات شپې کمیسه دی او د شومه شپې کمیسه دی په دې کې مناظره وکړې شوه الحمدلله د دې بچو د ذهني سطح دوره اوچته شته چې دی د علاقې نه واخلې د ملکو د دنیا د مسلو باره کې سوچ و فکر کوي بل خوشحالي که دی چا پروګرام دې وکړ نو زما د دې ملګرو د محنت په حوالې سره ما یو جایزه ده واخیستې چې الحمدلله د امت د جوړ او د عالمي حالاتو په رڼا کې د بچیو هوښیارتوب دې کې زما د ملګري کامیاب کړو کوشش زموږ د مسلمانانو دې وجه نه چې ستاسو خیر دا موجوده واقع فی حاضر فتنې او د دې تدارک دا یوه اهم مسله وه تاسو د هغې باره کې پیغام واورئ قدرت مسلمانانو دا یو دشوار گزار مراحل چې د دې نه تعلیمي ماحول موږ تېرېږو تا ته دومره احساس نشته تا ماته احساس دی چې زما دې استادانو خپل آرام دې بچو لپاره قربان کړی ستا دې بچي د شپې یولس او دولسو بجو پورې دا استادان دې حالونو کې دې بچو تکرار په مطالعې ته ناست چې دا بچي څه کار وکړي هر استاد خپله ځواني او خپل آرام هغه ستا د بچي لپاره په ځان حرام کړی دی وسایل د دنیا منصبونه هغې ته یې لکه ورکړې ده صرف په یو درد باندې یو فکر باندې هغه دا چې ستا د دې بچي فکر وکړي او زه تاسو یو ذمه دارانه حیثیت سره وربې زه زما د استادانو خپل د بچو نه ستا د بچو فکر ډېر خپل د بچو لپاره ده خپل بچو هغه فکر کوي چې کوم ستا د بچو په فکر کې کوم سوچ راشي او الحمدلله هغې به تل د استادانو یو خدای ورکوي د دې بچو په دې میدان کې کامیاب کړي او زه تاسو ته لومبې سوچ او فکر ستا د بچي تربیه دا یو ډېره بیا
یو لوی درد دی چې د ملګرو د ځان سره راوستلی حالات د دنیا سوي او دا څومره ځای ناست یم که ستاسو خیال یې اکثر په تاسو کې خپل په غم کې موجود خپل په فکر کې فکرمند دی زما کاروبار به څنګه زما دولت به څنګه زما د بچو لپاره به څه وکړي په دې کار کې کار کړی دې بچي له څه وکړي دې بچي له څه وکړي دا اخر وی پاوړې دي ګټلې او زما د استادان خدای گواه دی په دې خبرې چې دا ستا بچی به څنګه کامیاب شي دی په دې کوم کړی ستا دا بچی د معاشرې به یو کامیاب فرد څه کوي دی په دې کوم باندې کړی تاسو دا وایي تاسو استادان ستاسو مسلمانې دي په دې مدرسه کې د خوا دنیا چې ناست دي دا ستدي پوره امت محسنین یو درد باندې ککړ دي جنت د فتنو دا سیلاب په دې بد داسې راغلی دی د دې فتنې نه د بچاو لار که تا تخریب اصل دا مدرسې